بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند مونږ خو د دې کلي یو او دا زمونږ ډېر درانه او خواږه مشران راغلي دي. د دوی هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې دوی زمونږ د غریبې ځای ته زمونږ د علاقې ته دلته تشریف اوري وکړله زمونږ په یو معمولي شانته کې درخواست باندې. زمونږ مسلې عزتمندو چې کوم دي ناظم صاحب په مونږ باندې خدا لازمه وه چې مونږ منډه وواله خپل وټم استعمال کو هغه کامیابی الله پاک تاسو له درکړله. زمونږ دلته کې مسله صرف د خان او د کیسان مسله ده. څنګه چې زمونږ رور مکمل شاه ویلي زمونږ کارډونه چې کوم دي تقریبا د 40 کسانو کارډونه دا بلاک دي. دغه شانته ډیګرۍ چې کوم دي نو هغه یې کړي دي ناجایز. همدغه شانته چې کوم دی نو موږ د خپل پټي نه یو ډکی نشو راوالی چې ډکی راوخو پولیس راته په کوڅه کې چې کوم دی نو ناست دي. اگر چې قانون دا دی چې زه د پټي اجاره ورکومه دا پټی ته ماله په اجاره راکړی دی، زه که په دې کې غنم کرم که پکې شنډۍ کرم او که پکې هر څه کرم تاله خو زه د پټي اجاره درکوم. د چا چې ورسره د اجارو روغې دي د هغې کسانو. باقي زمونږ د تنظیم مشر چې کوم دی د مزدور کسان پارټۍ سردار خان حاجي صاحب هغه راغلی دی زمونږ مشر دی. زه خپلې خبرې چې کوم دی نو هغوی له مقور کومه چې یو 100 منټه خبرې هغوی دلته تاسو ته مخامخ شي مخاطب شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ما خو د ملګرو ته ویل چې بیماري ما څه نه تیار کړي خو بهرحال صرف 2 شعره پیاز لالا تو دغه ملګرو ته یې ډالۍ چې مخکې یې کرښې د غربت وي شونډې هم چاودلې، مخکې یې کرښې د غربت وي شونډې هم چاودلې، لالې د خان بیګار کې مړو خو چا نه پیژنده او هغه به تل د ستمګر په خونه اور بلو، هغه په دې روزګار کې مړو خو چا نه پیژنده. او خان لوی سړی دی که نه ځکه یې هر څوک پیژني، خان لوی سړی دی که نه ځکه یې هر څوک پیژني، یتیم په ډک بازار کې مړو خو چا نه پیژنده. ډېره مننه. د کلي د علاقې راغلو ګاونډیانو ته هم ستړي مشي ویم او خصوصا د میلمنو ته هم ستړي مشي ویم چې په خیر راغلی په خیر اوسئ. رونو ماله د خبرو چل نه راځي، د خبرو خو زما پلار خو خدای رانه واخېسته خو زه د هغه په نوم پسې موږ اوس چوکه کوو، د هغه په نوم هم خلک پیژني ګنې زموږ خپل څه حیثیت نشته. زه به ته یو څو خبرې وکړم چې مزدور کسان پارټي دې ځای ته راغلل وختي د اجمل لالا د هغه مږې قیصه وکړله. زمونږ په کلي کې خدای دې وبخي خیلګل ماما دا خبره مې ماته مور هم کړې وه ماته پلار هم کړې وه. وایي چې هغه د واوا خان د دې باغ نه یو ګل لا شو کولی و په هغې ورته واوا خان لوښي راوارتول ورته وایي چې د دې ځای نه کډه وړه تا ګل شو کولی ولې زما د ګل څه ستا څه کار و. بیا په هغې کې دا ریسه کسان دلته ژوندي دي او ستلي دي چې دوی د دې خبرې ګواري چې دا ټول کلی لاړل واوا خان ته په ننوات یو په سوال مینه چې دا خو زمونږ قصبګر دی موږ راته سوال کوو زمونږ دا قصبګر موږ نه مه شړه. په هغه یو ګل په هغې پابندي ولګوله په باغ یې بند کړی. دا مزدور کسان پارټي که راغلی دا ظلم او د جبر خلاف راغلی وه، دا د یو غریب د همدردۍ دپاره سازه شوې وه. خو له بده مرغه بیا زمونږ بس نوې نوې پارټۍ راللې او مونږ کې موا رالل هغه خپل اخور هم پرېښودو. زمونږ چې کوم اخور هغه مونږ پرېښودو. مونږ په نورو پاټو پسې لاړللو خو هغې مونږ له هېڅ هم رانه کړلل. والله چې ډېرو پکې د خانانو حجرې بیا وکتلې هغه زوړ تاریخ یې ژوندی کړو. خو بیا هم الحمدلله چې په دې الیکشن کې دا کوم چې د نظامت الیکشن و په دې کې تاسو هغه خپل ځای وپېژانده واپس د خپلې کوڅې له رالی د خپل ګاونډ له رالی او خپل ورور هم وپېژانده چې به یې زمونږ خو همدا خلک په کار راځي. اوس ته یو بله خبره کوم چې هغوی بیا په دې دوران کې په موږ باندې کم لاس پورې کړی دی او زموږ څخه کومه ناروا راغېستې ده چې د دې ځای ډېر خلک اجارې هم ورکوي او په هغوی پسې کارډونه هم بلاک کړلل. په هغې کې داسې یو کس دی په خدای یقین وکړئ چې د هغه ښځه د کینسر بیماره ده او هغه د سرکاري ټوپک هم اچولی دی او په هغه باندې هغه سرکاري تنخوا هم بنده ده. دې خانانو نن هم زموږ سره دومره وس کوي چې مړه تاسو خپل ګریوان کې سر ښکته کړئ چې یو سړي ښځه مري د هغه د حکومت لپاره ټوپک هم ګرځوي په هغه باندې هغه مزدوري بنده کړې ده د بار مزدوري د ده پټي هغه په تندر ولګېږي. نو ورونو دا مې راته سوال دی چې راپاسئ بیا خدای پاک یې وخت راوستی دی او انشاءالله په دې نظامات یې نه پرېږدو. موږ به د خپل ورور اسمبلۍ ته رسو که صوبایي ته یي که قومي اسمبلۍ ته یي چې به زموږ د دې غریب اواز ژوندی شي. د دې دپاره زه د ټول
زه د خپل ټول قام ته مینت کوم چې ښه ایمانداري مو ورته وښودله. بیا هم زمونږ ووټونه الحمدلله مونږ ښه ډېر اچولي دي. دی په دې ګنډېري باندې په 1 نمبر راوستی مونږه، خو زمونږ زنانو یو ووټ نه دی ښودلی شوی. ما د خپل کلي نه 2 ډاټسنه ښځې بوتلې وي، په قسمیه راته وایم چې ووټونه یې پل کړي او یو ووټ هم مونږ ته نه دی ښکاره شوی. د زنانه ووټ ستاسو نشته دی. مونږ سره بیا هم زیاتی شوی، خو مونږ الله زمونږ سره مرسته کړې ده. ګنې په دولت هم پاتې وو، په هر خبره باندې پاتې وو. نو زه راته دا وایم وروڼو، ښه زمونږ دلته خپل کیس دی، مونږ ورسره خبره وکړله، د اجارې خبر را سره وکړي، د اجارې نه واپس وتښتي. زمونږ هغه فریاد د اورېدلو څوک نشته دی. بس زمونږ دغه د الله سره او د یوه پارټي به واپس الحمدلله دا سرور بیا را ژوندی شو انشاءالله. او خپل همت مه بیلئ. همدا څنګه چې مې راته وویلل مونږ به خپل رور چې کوم دی دا به مونږ په دې ځای نه پرېږدو چې صرف د تحصیل ناظم هم کوو بس کار وشو. نه، کار نه دی شوی. اوس به مونږ خپله پارټي را ژوندي کوو، مونږ به په مخکې باندې ځو. والسلام. په جمع باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څه مسله وه هغې کې مصروف وم، لږ لیټ شوم، ټول نه بخښنه غواړم. خبرې تاسو ډېرې اورېدلې دي او مد هم تاسو ډېرې اورېدلې دي او قصې هم تاسو ډېرې اورېدلې دي او ظلمونه هم تاسو ښه ډېر لیدلي دي او کوټې ورانې هم تاسو لیدلي دي او د نارې شپې هم تاسو لیدلي دي. زه به درته څه خبرې کوم، خو یو څو خبرې مې په دې لاره باندې د ذهن ته جوړې کړي او د ډېر وخت نه زما سوچ دی. زمونږ یوازې د ځمکې مسله نه ده، زما د تعلیم مسله ده. په دې غونډه لویه سیمه کې زمونږ دپاره یونیورسټي په کار ده. زما دا کشران کل چې دی دې ته تعلیم په کار دی. ورسره دا کومه غټه مسله چې زمونږ د لینډینګ د دې ځمکې روانه ده، زمونږ میر صاحب سالار فیاض علي صاحب د هغې دپاره یو کسان کمیشن جوړی. تاسو عوامو ته زمونږ صرف دغه ریکویسټ دی، دا کم داجنګ سیسټم چې دی، دا کم حجره سیسټم چې دی، دا کم د نوابع سیسټم چې دی، بس دې له ماتې ورکې. یو شی هماغه د 1993 او د 1988 او د 1986 چې کم یو ستاسو یو اتحاد و، هماغه اتحاد دوباره جوړ کې یو ځای شي. موږ به خپل ممبران انشاءالله اسمبلو ته هم لیږو، انشاءالله موږ به صوبایي اسمبلۍ ته هم لیږو، قومي اسمبلۍ ته به هم لیږو. په دې باندې صرف په دې باندې نه کېږي چې یاره موږ میر صاحب پاس کو او میر صاحب به موږ لار څه کوي. د میر صاحب ته انډر 40 ادارې دي او زه درته د الله په ذات باندې قسم خورم چې انټي کرپشن دپاره پرون دا تللی دی. په انټي کرپشن کې دا خبره، په انټي نارکاټکس کې دا خبره کړې ده چې یاره زما په علاقه کې کم منشیات پروش دي، کم دا غټ خلک دي، زما د بچي نه قلم اخیستی دی او زما بچی تباه کوي. تاسو نه غواړئ چې تاسو په ښو ګاډو کې وګرځئ. هر سړی غواړي چې موږ په ښو ګاډو کې وګرځېږو، خو د اسلام د ادارې دننه او د اسلام د دایرې د دننه. زما تاسو ټولو ته همدغه یو پیغام دی او یو سوال درته کوم، مینت درته کوم چې را یوځای شئ، تربګنۍ ختمې کې. مونږ کوڅه په کوڅه باندې، زه صفا یو خبره کوم، زما ځای ته اکثر کس راشي ما سره کینی، ناظم صاحب ستا خوا راغلی، زما دا پلانکي سره لانجه ده، زما سره تعاون کې، هغه د هغه د تره زوی. مونږ به په خپل منځ کې انشاءالله کینو، تاسو مشران به کینئ. زموږ په کلي کې چې څومره مسلې وي د سرکاري کارونو سره به مونږ به انشاءالله دښمنۍ ختمو. ټول د دې علاقې مشران ما سره واده وکړي او د سالار صاحب سره واده وکړي چې انشاءالله زمونږ د چا سره بد دي یا زمونږ د چا په زړونو کې زمونږ دپاره څه بد دي، د الله د رضا دپاره مونږ ټول قوم راپاسو او دا تربګنۍ او دا دښمنۍ به مونږ ختمو. واده هم ده را سره، واده وکړئ او قسم درته خورم، تاسو وګورئ بهر ملکونه ترقي کوي، زما بچی په موټر سایکل باندې ذلیله کېږي او د حکومت زموږ موجوده حکومت د موټر سایکل تیل دونه ګران کړه چې د اخیستو نه بار دي. ولې نه پوهېږې؟ ته راپاسې یو ورور راپاسې بل وژني، بل راپاسې بل وژني. بس دا سیسټم ختم شو. اوس موږ پوه شو، تعلیم راغی، شعور راغی، مشرانو تاسو به خبرې کوئ انشاءالله موږ ته او موږ به په هغې باندې عمل کوو. او څنګه چې سالار صاحب وایي دا هغه پارټي ده چې په دې کې به د لاندې طبقې نه فیصلې کېږي او بره کسان به منظوروي او موږ ستاسو ناظمان نه یو، موږ ستاسو خادمان یو. هغه سوات کې یو کس دی فني خبرې اکثر کوي، سپین خان، هغه خو فني دی، په خدای ماته ووایه
یاره ناظم صاحب زمونږ دا مسله ده یو بخر دی والله چې زه دله راځم موږ د دې طبقې نه یو موږ د دې طبقې نه یو زه د ګنو وټ کې کار کولی شم ستاسو سره د پکې دغه کولی شم موږ په دې طبقه را پاڅېدلي یو زموږ سیاسي جنګ نه دی دا زه تاسو ته کولیام او د ټولو خلکو ته یم زموږ د چا سیاسي پارټو سره جنګ نه دی زموږ د طبقې جنګ دی د خاورې جنګ دی خو یوه خبره کوو په دې خاوره باندې موږ امن غواړو باقي زموږ سرونه په دې نظرانو کې نه پیش کیږي څومره زموږ شهدا څومره زموږ مشران چې تللي دي او که څومره لانجې روانې دي هغه انشاءالله موږ به حل کوو خو تاسو به راسره ودرېږئ ستاسو ټیم نالم یو درخواست ته کوم ټولو کشرانو باندې تعلیم وکړئ ټولو کشرانو باندې تعلیم وکړئ کله چې تعلیم وي رڼا وي شعور وي قومونه په ترقۍ باندې ځي سپوږمۍ ته ځي او موږ نن هم په ځمکه باندې لانجې کوو دا زما ده او دا ستا ده واده راسره وکړې ټول لاس اوچت کې چې په خپلو کشرانو باندې به انشاءالله تعلیم کوو زما میشن تعلیم دی کوو به انشاءالله ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریه رشید خان مومن د میرآباد نه سره د ملګرو رالی هغې ته ستړي مشي ورکړلې بسم الله الرحمن الرحیم عزتمند موږ خو د دې کلي یو او دا زموږ ډېر درانه او خواږه مشران راغلي دي د دوی هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې دوی زموږ د غریبې ځای ته زموږ د علاقې ته دلته تشریف اوري وکړله زموږ په یو معمولي شانته کې درخواست باندې زموږ مسلې عزتمندو چې کوم دي ناظم صاحب په موږ باندې خدا لازمه وه چې موږ منډه وواله خپل وټم استعمال کو هغه کامیابي الله پاک تاسو له درکړله زموږ دلته کې مسله صرف د خان او د کیسان مسله ده څنګه چې زموږ رور مکمل شاه ویلي زموږ کارډونه چې کوم دي تقریبا د 40 کسانو کارډونه دا بلاک دي دغه شانته ډیګرۍ چې کوم دي نو هغه یې کړي دي ناجایز همدغه شانته چې کوم دی د موږ د خپل پټي نه یو ډکی نه شو راوالی چې ډکی راوخو پولیس راته په کوڅه کې چې کوم دی نو ناست دي اگر چې قانون دا دی چې زه د پټي اجاره ورکومه دا پټی ته ماله په اجاره راکړی دی زه که په دې کې غنم کرم که پکې شنډۍ کرم او که پکې هر څه کرم تاله خو زه د پټي اجاره در کوم د چا چې ورسره د اجارو روغې دي د هغې کسانو باقي زمونږ د تنظیم مشر چې کوم دی د مزدور کسان پارټۍ سردار خان حاجي صاحب هغه راغلی دی زمونږ مشر دی زه خپلې خبرې چې کوم دی نو هغوی له مقور کومه چې یو 100 منټه خبرې هغوی دلته تاسو ته مخامخ شي مخاطب شي رجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د راتلونکي میلمنو او خاص کر د هیډ د دکاندارانو د دوی چې کم تنظیم دی ډیپو کلی د خواو شاکلي چې کم دی راغلي دي د دوی شکریه ادا کوم او پناست ناظم اعلی سپرلی غورځنګ او د میډیا شکریه ادا کوم چې راغلي دي او موږ سره په دې پروګرام کې ناست دي ملګرو تاسو ته ښه پته ده دا مزدور کسان پارټۍ چې کم ناست دي مشران دي دوی ته پته هم ده او موږ په هغه وخت کې پیدا نه وو دوی ته ټول معلومات دي چې څه شوي څه نه دي شوي جدوجهد چې کړی هم دې مشرانو کړی دی خو ولې څه طاقتونه داسې وو چې دا پارټي زموږ نه ډېره په وروسته تلې ده او د یو معمولي لالچ په وجه باندې دا پارټي زموږ نه مزدور کسان پارټي چې کم ده زموږ نه په وروسته تلې ده او اوس په دې خلکو کې یو جدوجهد او یو کوشش دغه شوی دی چې دوی کې یو نوی ژوند مزدور کسان پارټۍ کې دې خلکو پیدا کړی دی او دوی خپل هغه طبقه چې کومه ده هغه وپېژانده نو دا یو کاروان دی موږ به دا کوشش کوو چې دا نور هم په وړاندې بوځو او دغه شانتې چې دا څنګه شمولیتي خلک دی او شمولیتونه کوي او دغه شان نور هم موږ سره مطلب دا دی چې شاملیږي نو دا ښه خبره ده او دا پارټي یوازې دا نه ده چې ګینې موږ یو ناظم اعلی کامیاب کو او بیا موږ په قلار کینو نه موږ به کوشش کوو چې موږ خپل پارلیمنت ته خپل سړی ولیږو او زموږ د حقوقو خبره کوي د غریبې طبقې خبره کوي
او ستاسو قدر ګورې د خانانو سره نشته چې ګینې تاسو هلته بد ښکارئ، بالکل بد ښکاري چې تاسو همدغه شان چې د دې نه زمیالاسه کښېنې دی او غریبې طبقې سړی دی او ستاسو په دې ځای کې به قدر هم وي، ستاسو به دلته به عزت هم وي او نورې خبرې به بیا دوی کوي او بس دغه خبرې وې ته زما او زه به ته یو شعر ووایم وایي څونه تفاوت دی په انسان کې د معنا په لحاظ وانه لګیا دي خو څوک ځان او څوک جهان جوړوي. والسلام.